لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسعود صاحب مرکب اشاري چې کم دی کنه د کې یوه قاعده ما ذهن ته راغله چې هغه قاعده یاد شي نو ان شاء الله چې بیا به د ګردان یادول نه غواړي مرکب اشاري او کم بل مرکب اضافي دی هغه پیچیده مرکب اضافي چې درې څلور پکې مرکبات راغلي وي کنه هغه خو به وایو نن خو د مرکب اشاري دوباره لږ ووایي مرکب اشاري چې یو اسم بل ته اشاره په یو اسم په ذریعه سره بل اسم ته اشاره وشي چاته چې اشاره وشي دغه مشار الیه وي او چې کم اسم باندې اشاره کیږي ته ویل شي اسم اشاره لکه هذا رجل نو هذا څه شو اسم اشاره رجل مشار الیه نو دې ته مرکب اشاری ویل شي اوس د دې ګردان چې کم دی د کې د کم کسان مونږ سره شامل دي د سکول ولدي کالج ولدي مدرسو ولدي دو ته طریقه خایم چې دا څنګه به دا ګردان یاد شي دا یاد دی اول نه چې سوچ ورته وکړي غور وکړي چې سکول کې چا سبق ویلی نو هازا ورته یاد دي هازه ورته یاد دي چې مذکر د پر هازه دي مؤنث د پر هازي دا ورته یاد دي کنه او دا هم ورته چې لره د پر مذکر د پر ذالک دي او مؤنث د پر تلک دا خو سلور خو یاد دي کنه دا یاد دي کنه مؤنث د پر لره د پر چې مؤنث وي هغه د پر تلک راځي چې مذکر وي هغه د پر ذالک راځي او بل دا چې نږدې د پر کنر وي او که خزه چې ډیر وي هاولای راځي دا ورته یاد دي هاولای دواړو د پر نر او خزه دواړو د پر چې نږدې وي او اولایک نر او خزه دواړو د پر راځي چې لري دا یاد دي کنه یعنی هذا هذه ذالک او تلک هاولای اولایک دا یاد دي کنه کم یاد دي ته ووایه هذا هذه دا خو یاد دي ذالک تلک شاباس او هؤلاء اولئک اوس د دې هذا او د ذالک هذه او د تلک د سلور چې دي د دې حالت رفع او حالت نصب او جر چې کم دي دا یادول غواړي د تاسو ته اول ویلیو کنه چې حالت نصب او جر د تثنیه چې رضی آنه عین اواز سره رضی نو هاذا سره آنه عین ولګو نو هغه قاعده پیجری کا هاذان هاذین هاذین صحیح شو دا خو دام یاد شو کنه دا مخکې ماته ته خودلیو چې آنه عین دا وزونه د شې دي د تثنیه دي خو لیکن حالت رفع حالت نصب او جر کې ټیک ته نو هاذا سره چې آنه ولګي هاذان بشي عین چې ورسره ولګي هاذین بشي نو د هاذا حالت رفع هاذان شو او حالت نصب و جر هاذین شو دا یاد شو او د هذه هم سره آنه او عین ولګو خو داسه هذه پزوای هاتانه آنه شو کنه هاتانه هذه سره هاتانه او هاتین دا هم آسان او ذالک د دی ولا دا لګیات کا ذالک نه بعد چې هغه حالت رفع او جر رضی ذالک حالت رفع کې ذالک بدل شي په ذانک ذانک او حالت نصب او جر بذینک ذانک او ذینک دوا الفاظ شول دوا اسمونه شول او د تلک ولا تانک او تینک دا یو شی تانک تینک دا یاد شو بس واستمت د ذالک حالت رفع او حالت نصب او جر خو ذالک ذینک او د بل تلک ولا تانک تینک یاد شو کنه اوس مخکې راشه دا سبق پرون ویل شوی خو بیا دوباره مونږه وې کنه مرکب هغه مرکب اضافي چې هغه پیچیده مرکب اضافي وي دغه رنګ کدلته کې ته پیچیده مرکب اضافي د ته سوچ وکړه کنه او مرکب اضافي صدا تاسو زده کړی دی چې یو اسم بل اسم ته نسبت وشي صحیح دی چې یو اس لکه رسول الله د الله نسبت چاته شوی نه د رسول نسبت الله ته شوی او چې چاته نسبت وشي د کم اسم په ذریعه سره چې نسبت وشي کنه نو هغه اسم مضاف الیه وی لکه الله او کم اسم چې نسبت کیږي مضافي رسول الله او د مضاف چې کم دی د دې حرکات چې کم دي دا به اخفي هلکه به سپک پي حرکات اعراب سپک یو خبره او دویمه خبره پکې دا ده چې دا به د مضاف الیه چې دا به همیشه مجرور وي
دا یاد دی کنه. اوس په دې جمله کې حامد کې گر کا کدا څه وای چې حامد کا دروازه، حامد کا دروازه دا خو آسان دی، صدا مرکب اضافي دی. خدا سے چې حامد کې گر کا دروازه، کا کی چې په جمله کې راشي دا کا کی دا پوه شي چې دا د مرکب اضافي ترجمه شوی اردو کې چې کا کی راشي نو دی ول هم آسان دی. اول به ته مضاف الیه اور مضاف دا بیل کې بیا به ترکیب کوي. ها اوس حامد کې گر کا دروازه دی حامد ته نسبت شوی دی، د کور هم ورته شوی دی، دروازه هم شوی. صحیح دی کنه. د کور نسبت هم ورته شوی دی. د کور مونږه پیژنو په حامد په ذریعه سره، نو حامد مضاف الیه شو. دروازه مونږه پیژنو د حامد په ذریعه سره او د کور په ذریعه سره هم پیژنو. د دې دروازې نسبت حامد ته هم شوی دی او کور ته هم شوی دی. اوس وګوره د حامد خو مضاف الیه شو، دلته مونږ ولیکو حامد څه شو او دروازه په اخر کې چې راغلی دا څه شو، دا مضاف ته. او د کور چې کم دی دا مضاف هم دی مضاف الیه هم. دا زدا کا اوس حامد کې گر کا، اوس کسړی حامد کا گر، نو دا گر چې کم دی څه شو مضاف شو. ٹھیک شو. اوس چې وای چې گر کا دروازه نو بیا دا دروازې د پر مضاف الیه دی. صحیح تو کنده یاد شو. قبل طریقہ باندې یادېږي کنه مولانا سے طریقہ صحیح دی آسان. نو د سره تا تر وته چې دا حامد مضاف الیه دی، کور چې کم دی مضاف هم دی اور مضاف الیه هم، او دروازه چې کم ده صرف او صرف څه شی دی مضاف دی. اوس د دې ترجمه به مونږ څنګه کوو؟ دا مضاف الیه با په اول ترجمه کې به اول کې مضاف الیه راځي. ښه اوس مونږ وی رسول الله، نو اول به د رسول ترجمه کو دی او اول به د الله ترجمه کو. الله کا رسول الله په ترجمه کې به مونږ الټا کیږو. او اوس د دروازه په اخر کې د باول کې راوړو بابو ترجمه شي کو. بابو بابو څه شابو ولیکو بابو پیش مفعول مضاف ته ښه مرفوع دی بابو. نو بابو اول دا کور چې دا مضاف هم دی مضاف الیه هم دی. اول مضاف الیه کا کور نو څه وشي بیت بابو بیت بابو بیت. اوس دا یو مرکب اضافي شو کنه. بابو بیت زیر مفعول وي مجرور شو مضاف الیه. اوس مجرور دغه کم حالت رفع حالت جری چې دا بنه چړي خو دا په مقام د مضاف کې هم دی. دینه بعد یو بل مضاف الیه راځي چا څه شي حامدین حامدین. ٹھیک شو. باب بیت حامدین حامدین باب بیت حامدین. اوس دا ترجمه مونږ څنګه وکړه؟ حامد کی گر کا دروازه باب بیت حامد. باب مضاف شو، بیت څه شو مضاف الیه مجرور شو، او حامدین نبیا د بیت مضاف الیه شو اور مضاف شو د پاره د حامدین او حامدین مضاف الیه شو. د دې ترکیب به څنګه کوي؟ باب بیت حامدین. ټول چې کوم انلاین دي دا هم ځان سره د ترکیب زدا کې ترکیب اوس شروع کوي تاسو. دا څه بوای چې باب مضاف بیت مضاف الیه او حامدین مضاف الیه د بیت لپاره دا د مضاف ته دغه اجرا خو تاسو زده کړه کنه. اوس مخکې لږ څو مثالونه دي دا مثالونه به حل کو. الله کے رسول کی دعا اخر کې راغلی کنه دا اول کې راوړي. دعا اخر کې راغلی کنه په اردو کې دا به اول کې راوړي ځکه چې الټا کای به کنه چې عربی ته راړي عربی نه چې اردو ته راړي بیا به الټا کای. اوس کای دا جمله ده سشا میں ویلو اللہ کے رسول کی دعا. اللہ کے رسول مضاف الیہ ترجمه چې کا کی و پکې راځي ښه. الله کے رسول کی دعا دوا ځله کا او کی پکې راغل کې او کی دوا ځله پکې راغلی دا معنا دا چې دا پیچیده مرکب اضافي ده. صحیح دی دومره پته ولګید. نو الله کی رسول کی دعا نو اول بس شو لیکل ته په عربی کې دا دعا به ولیکو دعا او. صحیح دی دعا او
او بیا ورپسې څه شی ولیکو رسول رسول بیا ورپسې څه شی ولیکو رسول الله دعاء رسول الله. اوس په څنګه ترکیب کو دعا مضاف رسول مضاف مضاف الیه الله مضاف الیه دعاء رسول الله. کزه دا څه وای چې دعاء رسول الله صحیح وای ولې به صحیح نه مضاف الیه ما مجرور فضای باندې مرفوع غلط مې وای. اوس وګوره بل خپل تاسو جوړ کړئ چې کوم اوریدونکو دي دا خپل سوچ په وکړي غور په وکړي. اردو کې زدل طریقه خو لیکن تاسو په قرآن پاک کې هم راغلي دي ښه. ابو لهب کې دونوں ہاتھ ابو لهب کې دونوں ہاتھ قرآن پاک کې راغلي دي خو لیکن د دې ترجمه تاسو وکړئ. د کې اول څه شی راوړو اول به څه شی راوړو دونوں ہاتھ دو دي کنه نو یدون او تسنیه به آنے ور سره ولګو یدانه یو بل قاعده کې جری کیږي هغه ته سوچ وکړئ. یدانه او ابو لهب یدانه ابو چې کم دی کنه ابو ولا حالت جری شي د ابي لهب یدانه ابي لهب دي کې اوس یو غلطی شته د نون به لره کې مونږ ویل کنه چې مضاف په سپک وینو یادا ابي لهب او د دې سمونه شو ابو لهب کې دونوں ہاتھ ٹھیک شو. اوس بلا جمله ز درته خیم او تاسو جوړه کړئ. موت کی یاد کی کثرت دا پیچیده مرکب اضافي دي ځکه کی په کې دوه ځله راغلي. موت کی یاد کی کثرت اول بس شی ترجمه کوي شاباش زر اخر کې څه راغلي موت کی یاد کی کثرت موت کی یاد کی بیا پس کثرت اول بس څه ترجمه کوي کثرتو الته بولی کې کثرتو دا کثرت چې ته مضاف شوی دی موت نه ذکر ته مضاف شوی دی یاد ته ذکر کثرتو ذکر الموت غلط صحیح نور جمله صحیح ذکر الموت کثرتو ذکر الموت. اوس خو دې عربي زده کړه ماشاءالله قرآن پاک کې عربي دا ترجمه به کوي کا کیته سوچ کا اردو کې ښه دا خو دې عربي زده کړه ماشاءالله ښه. اوس زده کړه کنه اوس پکار دي چې صدقه وکړي. اوس بل ګرانه جمله دا غته خلکا بیا به تعالی مونږ انعام درکو ښه. ته حلقہ پکې مدینہ کې مسلمانوں کے گھر ودر دا به صفا کو تاسو ورته خای ما خایو کسته وي چې دا د روح الله صاحب چې خو دته مونږ انعام ورکو. سوچ وکړه خو د خمګو سوچ وکړه خپل جوړي اخري حرف ته ګوره ترجمه چې کوم لفظ نه اب زدر ته خو تو مرکب اضافي به ته جوړه. مدینہ کے مسلمانوں کے گھر مدینہ کے خیر دې کوي اول ځل ته مرفوع منصوب کې غلط شي هغه صحیح وي اب بیا ورستو ټیک کې اول ته پهلا برابر کا د اجرا برابر کا مسلمانوں کے گردا سو کم مرکب دے مرکب ز پیچیدہ مرکب دے دوا ځل فکر اوس د ترجمه کوه اول د کور ترجمه کو د بیت کې ګر خو لیکن دا کور چې دلته کې جمع راغلی ده ځکه چې ډیرو مسلمانانو کورونه نو بیت جمع څه دی بیوت ځکه به مسلمانانو کې ګر یعنی یو کور نه مسلمانانو کورونه خود لیدي بیوتو پېښوان کا پیزر بیوتو شاباش دا مسلمانانو ته غدي کړه مسلمان جمع څه ده مسلمون جمع ده اوس حالت قاعده په کې جری قانون تلره کا مسلمی شاواز دا خو ټیکېږي داسې نه چې انعام وګټي مسلم المدینہ مدینہ تو ته مدینہ دا خو ټیک شو ماشاءالله دا خو چرته انعام اوس برابر کوتر دا تل انعام در کو اخر کې وایا تو وایا اللہ کے مساجد کے دروازے اللہ کے
مساجد کې دروازه. او دې کې سوچ وکړه د مساجد چې کم دي دا قاعده ده، نوې قاعده ده، به زه درته وښیم. ته غو کا ترکیب یو کا به زه درته یو قاعده پکې نوې وښیم. ابوابنا الله کې مساجد کې دروازه. دروازه اول وایا ابواب مساجد ته ابواب مساجد مساجد بس مساجد واخه بیا ورپسې الله مساجد الله ک دله ک څه ابواب مساجد الله. د مساجد خو غیر منصرف ته کنه تاوی چې غیر منصرف باندې کسره نه راځي دلته د پیراوسته وجه دا چې کله مضاف کله غیر منصرف دا نوې قاعده ده چې غیر منصرف مضاف الیه مضاف راشي کنه کم ځای کې چې مضاف راشي بیا په غیبه باندې کسره راځي. غیر منصرف چې کله مضاف شي چې مضاف الیه شي بیا کسره فی مضاف نه مصنف الیه کسره راځي کنه. مونږ دا ویلي چې مضاف الیه چې وي همیشه د پرځ شوی مجروري. نو دلته کې غیر منصرف ته خو لیکن دغه غب غالب شو د قاعده دا مضاف الیه قاعده په غالب شو نو زیر پیراغه اگر چې اس په ناراضي غیر منصرف. د مساجد چې دا غیر منصرف مفاعل چې کوم وزن دی هغه باندې راغلی ما درته ویلي کنه چې زنه جمع داسې مفاعل په وزن باندې چې راشي غیر منصرف جمع دی. صحیح دی. ابواب مساجد الله داسې که څوک چې ابواب مساجد الله درته ووایي چې د مساجد الله مې ځکه ووایي چې دا خو غیر منصرف دی ته به ورته وایي چې دا قاعده داسې ده چې دا مجرور دی مضاف الیه دی نو دلته به اجر پې راځي. جی دغه سبق دې ځای باندې ختم کو.